الله رب العالمین د مور نه زیات مینه خپل بندگانو سره لري نو بیا الله رب العالمین داسې انسان ولې پیدا کړی چې کوم انسان جهنم ته ځي الله رب العالمین ته چې کله دا پته وا چې دا که دوزخی دی دا جنتی دی بیا الله رب العالمین د امتحان اغستو څه معنا لري سیده کنه د یو سوال جواب خو ډیر مشهور دی او هر څوک وای او هغه تاسو دوه ته هم کې دي یاد وي چې الله رب العالمین ګوره امتحان خو زکه اخلي که بغیر د امتحان نه که یو انسان جهنم ته لاړ شي دغه انسان د الله په دربار کې بیا دا ویل شي چې یا الله زه خو تا خو زه بغیر د حساب کتاب او بغیر د امتحان نه زه جهنم ته ولېږلم که تا زما امتحان اغستې او زه به د جنت په لاره تللی وم او زه د جنت حقدار کېدم دا خو ما سره ظلم دی چې زه جهنم ته ځم نو الله رب العالمین لدی وجنه امتحان اخلي چې بیا دغه انسان د الله رب العالمین په ذات باندې دې ته خبر اعتراض کولو موقع ملو نشي په یو کلاس کې لس کسان طالبان وي استاد ته دا پته لګي چې دا 15 کسان چې کله امتحان ورکي دا 15 پکې پاس کیږي او دا 15 پکې فیل کیږي نو استاد داسې کوي چې بس بغیر د امتحان نه اعلان وکړي چې تاسو 15 فیل او تاسو 15 پاس چرته هم داسې نه کوي کنه کله داسې وکړي شي بیا دغه 15 طالبان به استاد باندې اعتراض کوي اعتراض به دا وکړي چې استاد که موږ امتحان ورکړو نو موږ به پاس کېدو دا امتحان ونه خو خو زموږ غلطي نه ده ولهذا د انسان چې کله د انسان خو دروغجن وي کنه خپل ځان نه ملامت کوي حتی چې د قیامت پر ورځ باندې هم بعض انسانان داسې وي چې هغه به نعوذ بالله په فرشتو باندې به الزام ولګوي تهمت به ولګوي چې الله پاک موږ دا ګناه نه ده کړې د فرشتو له ځانه لیکلې ده نو هغه د ثبوت د پر الله رب العالمین د هر یو شی امتحان مخلي او د هر یو شی الله رب العالمین ځان سره په خپل علم کې او د فرشتو په لاس کې لیکل چې هغه بالکل صحیح سالم محفوظ ساتي چې په قیامت کې د انسان ته خودلی شي دا خو ډېر آسان سوال اوس دیم سوال دی چې زه دا خو شو چې الله رب العالمین دې د پر امتحان اخلي سیده کنه خدای راته چې الله رب العالمین ته چې دا هر څه پته ده او د خلق جهنم ته همزي او تاسو دا وایي چې الله رب العالمین د مور نه زیات مینه خپل بندگانو سره لري نو بیا الله رب العالمین داسې انسان ولې پیدا کړی چې کوم انسان جهنم ته ځي زه صحیح ده انسان خو د خپل عمل په وجه جهنم ته ځي خو سوال دا دی چې الله رب العالمین داسې انسان ولې پیدا کړی دی په سوال پوهیږي اگر که دا انسان د خپل عمل له وجه جهنم ته ځي خو الله رب العالمین دومره لوی ذات دی نو آیا ای الله پاکه که انسان وایي چې تاسو ولې پیدا کړی یم په سوال پوه شوي نو د دې ډېر آسان جواب دی چې هغه دا دی ګوره چې بعض سوالات داسې وي چې ته د الله رب العالمین په باره کې نشي کولی صحیح ده نو بیا به ملحدین درته چې دا خلک چې کله غیر شي بس دوی سره نو جوابات نه وي دوی ډایرکټ دغه وایي چې د الله د ذات مبارک دي سوالات مکوه نه مونږ زکه غیر کېدو په وجه نه وایو بلکې مونږ درته دلیل عقلی باندې دا ثابتو چې دا سوال چې ته کوي چې الله ولې پیدا کړم دا به مونږ درته ثابتو چې ستاسو سوال کول په الله رب العالمین طرف ته چې الله ولې زه پیدا کړم دا سوال غلط دی دا څنګه غلط دی ګوره د الله رب العالمین صفات ته یو صفت د الله رب العالمین دا چې خالق به رب العالمین رازق به رب العالمین نو د الله رب العالمین د خالقیت صفت کار دا دی چې الله رب العالمین به انسانان پیدا کوي اوس دا ولی پیدا کوي دا سوال غلط دی لکه چې یو کس درته راشي درته وایي او چې زه دا خبرې کومه تاسو اورئ پس باندې باورئ ها په وګونو کنه اوس چې کله ته په وګ باندې زما دا خبره اوري او زه درته دا وایم چې لکه ته په دې وګ زما دا خبره ولی اوري دا سوال به صحیح وي که غلط وي دا سوال غلط دی ځکه چې دا وګ ویډیو د پاره چې دی باندې سړی واوریدل کوي اوس یو کس وایي چې الکه دا سترګو باندې ته ولې لیدل کوي نو اوس دا سوال ټیک دی که غلط دی دا خو چاته پته ده چې بای سترګو ویډیو د پاره چې دی باندې سړی لیدنه کوي څنګه چې یو انسان د سترګو تر اوسه پورې چا دا اعتراض کړی چې بای ته په سترګو باندې ولې اوري ولې نه په سترګو باندې څوک اوري دی کنه په سترګو باندې خلک قتل کوي اوس که یو کس درته دا وایي چې ته په سترګو باندې اوري دا خبره غلطه ده کنه
صحیح شولا اوس که یو کس درته دا وایي چې لکه ته په دې سترګو باندې ولې لیدل کوي دا غلط دی که صحیح دی دا سوال غلط دی ځکه چې دا سترګې الله رب العالمین جوړ کړي دي د پاره چې دې باندې خلک قتل وکي وګونه جوړ دي د پاره چې باندې اوریدل وکي دا خلی صفت څه شي ده تکلم او خوراک کول اوس چې د خلی صفت دا تکلم کول دی خوراک کول دی اوس څو دا اعتراض کول شي چې په خپل باندې ولې خبرې کوي او ولې په دې خپل خوراک کوي نشي کولای کنه ځکه د دې صفت دا دی د قشان د الله رب العالمین صفت دا چې هغه خالق وي د مخلوق پیدا کول د الله رب العالمین صفت دی په صفت باندې دا سوال نشي کولای چې دا ولې د سکیږي د دې بل مثال واوره بل مثال دا دی چې بعضی سوالات د سی وی کنه چې هغه عقلا هم صحیح نه وي څه شي هغه عقلا صحیح نه وي لکه ګوره اوس دا کتاب نه دا کتاب دا دلته پروت دی دا کتاب می دلته کې خود زلاړم بهر ته چې بهر ته لاړم او واپس رالم یو غنټه پس چې واپس یو غنټه پس رالم دا کتاب دی چې موجود نه و دا دلته بهر شویدل پروت دا کتاب اوس به زه دا سوال کوم کنه چې دا کتاب چا شلولې دی بهر څنګه پروت دی دا سوال زه کولای شم کنه شم کولای زما حق جوړیږي چې دا سوال وکم ځکه چې دا کتاب په خپل خود دې خپې نشته چې دا بهر لاړ شي ته په خپل تلی شي نو دې باره کې دا سوال کول چې بای دا کتاب څنګه دی کمرې نه بهر لاړو دا سوال صحیح دی که غلط دی استادین ته به هم دغه سوال راځي کنه چش دغه شان د خپل موبایل دلته کېک دما او بیا چې راشم زما موبایل دلته بهر پروت وي نو اتوماتیکلی زما د ذهن ته به دا سوال راځي کنه چې دا موبایل بهر ته چا راوېستو دا موبایل بهر څه کوي ما هو کمره کې خو دا سوال صحیح دی کنه بالکل صحیح شولا اوس چې کله مثال په تور باندې تاسو دلته ناس یې او زلار شم بهر ته یو غنټه پس راشم تاسو دلته کمره کې موجود نه یې بلکې تاسو د ګیټ باندې موجود یې زما ذهن ته دا سوال راځي چې دا کسان څنګه به وته دي کمرې نه ناراضي ځکه چې انسان دا متحرک بالاراده ده انسان د تل د کمرې نه وتل دا د انسان په اختیار کې دی د کمرې نه وتل او ګرځیدل دا د صفت د انسان دی ماشي صفت د انسان ده کنه نو چې کله صفت د انسان شو یو انسان کې تراشه هغه کمرې کې نه هم بهر هم وي تا چرته ځین کې دا راځي چې هو دا څنګه کمرې نه بهر وته ناراضي کنه اوس دا اوس چې یو کس وایي چې بای زه خدل ترالم دا طالبان دلته کمره کې ناس اوس یو غنټه پس رالم دا خدل ته بهر دی دیو بدل ته څنګه وته یا خدا دا سوال کول اوس مناسب د انسان صفت دی چې هغه بهر وزي صحیح ده کنه د قشانتي د الله رب العالمین په دغه کائناتو کې ګوره اوس مثال په تور باندې یو کس خبري کوي ستا په ذهن کې دا خبرې کول درته ناشنا کار ښکاري چې انسان خبره کوي او که چېرته یو میخه خبره شروع کړي نو بیا سوال هغه جوړیږي کنه چې باید سوال وکړي چې دا میخه ولې خبرې کوي هغه صفت د خبره نه وي کنه دغه شانتي ګوره زمونږ صفت ګرځیدل دی چې کمرې یو کیلومتر هم لري لاشم څوک تعجب هم نه کوي او څوک سوال هم نه کوي صحیح ده کنه دغه شانتي خو کدا موبایل دا غشاند دا کتاب د کمرې نه بهر پروت وي ستاسو ته هم سوال راشي د دې ځین ته هم سوال راشي چې باید څنګه بهر پروت دی ځکه چې دې کې صلاحیت د ګرځیدل نشته صلاحیت د وتل نشته دغه شانتي د الله رب العالمین صفاتو کې یو صفت د خالقیت ته او الله رب العالمین دغه صفت چې دا د پیدا کون کې وي اوس چې الله صفت پیدا کون کې دی نو خامخا به پیدا کیږي څه کنه اوس دا سوال ته نشي کولای چې بل الله رب العالمین ولې ز پیدا کړم دا سوال غلط دی ځکه چې الله صفت دا شغله پیدا کوي څه کنه څنګه چې تاسو دا نشي ویل چې به ته په دې غوډونو باندې ولې اوري دغه شین ته دا تاسو نشي کولای چې الله رب العالمین ز ولې پیدا کړی نو څه دا د سترګو صفت لیدل دی د غوګو صفت اوریدل دی د الله صفت پیدا کول نه څه دا کنه چې په دې دوه باندې ستای اعتراض نه راځي په دې بل باندې ولې ستای اعتراض راځي په دې په شوله آسان مسله ده